وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وأعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم ونهج منهجهم ونحى نحوهم وترسم خطاهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والعلماء الربانيين والمجاهدين إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. زما قابل صد احترام علماء کرامو او د اسلام درنو خوږو مشرانو رونو، د یو بچی دراتلو په سلسله کې ملګرو دا دینی اجتماع منعقد کړی ده. بچی ته عزیر ګل نومې خده، محمد عزیر مبارک نوم ده. مخکرتو کې د حضرت العلامہ مولانا میاں عزیر گل سے پیات کی پشیرگر کی علو یا تاریخی اجتماع شو دینے میں دا معشوم تپوسو کنو ډیر مبارک نوم ده. اللہ تبارک و تعالی دے ورته ډیر عمر ورکی. خدای پاک د قرآن پاک حافظ کی، عالم دی کی، مجاہد دی کی. اولاد دیر لوی نعمت ته او دام دا اللہ تعالی په فضل و کرم باندې کیږي. یهب لمن یشاء اناثا، دا خدای خوښه ده چاته تشیلونه ورکوي. دا اولاد بارکه دعاګانې کوي، لیکن اتو لس لونه وي. ویهب لمن یشاء الذکور، چاته لکان ورکوي، لس بچی وی لکان. بیا دعا کوي خدای لورم راکي چې دې مور غریبی سره سناسه امداد کوي، لیکن لوري نه کیږي. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، چاته الله تعالی زامنم ورکی لونم ورکی. او ويجعل من يشاء عقیما، سوک رب العالمین شن کی پهلوانی مضبوطی خدم تکړوي. اولاد ندارت د دنیا ډاکټرانو حکماو باندې ګرځي، لیکن اللہ تعالی فیصلہ نہیں کړي. نو دا اولاد نعمت دا ډیر لوی نعمت ته. د دې نعمت شکریه دادا چې بچی ته به د ټولو نه مخکې خونم دی، پاکیزه نوم، عبدالله، عبدالرحمن، عبدالغفار، عبدالستار، دا نمونه. یا د پیغمبرانو مبارک نمونه، ابراہیم، اسماعیل، عیسیٰ، موسیٰ، ہارون، دا مبارک نمونه دي. یا د صحابه کرامو بہترین نمونه، عمر، عثمان، علی، معاویہ، مصعب، خو نمونه پکې ده. په بچی باندې به خو نوم دی. د نوم باقاعده اثري، د خو نوم ښه اثري. او کنه خراب نوم دې کې خو نو دا غیبه خراب اثري. پیغمبر علیہ السلام ته صحابي راغی تپوسو کو نوم دې څه ده؟ وی زمانوم حزن ده. حزن سخت ازمکه ته وي، سهل نرم ازمکه ته وي. کوم ازمکه چې نرمي هغه ته سهل وي، سختي کاړجنې ازمکه ته حزن وي، او حزن غم تم وي. نو رسول الله مبارک ورته انت سهل، یعنی نوم بدل کا، ستانوم سهل پکار دے، نرم پوس. ویرجی د پلار نکو نوم دے نو څنګه بدل کم؟ نوم بدل نکو. دغه صحابین وسه وای
یاره زمونږ نیکه ډېر بد کړي رسول الله ورته نوم بدلولو په کار و چې نوم یې بدل کړی وی زمونږ د ټبر هر یو سړی دومره تریخ دی دومره سخت دی چې بعضې سړی ډېر سخت مزاج دی د سرو مرچکو په بورو د پاسه ناست دي نو ښه نوم د دې باقاعده اثري زمونږ پښتانه د ډېر نوم د مینې نه نوم په بچي کېږي ډېران ګل نو هلکه څه به ډېرانې او څه به د هغې ګولي نو بیا هر که تکړی لګیا سرې چلی نوم دی هلکه ډېران ګل له چا به ډېرانونه چلوه نو د نوم ډېر لوی احتیاط پکار دی چا عالم چا بزرگ ته ووایه چې یاره بچی مې پیدا شوی دی یو ښه نوم پکې ده او بیا عقیقه ورکول پکاري د هلک نه کم از کم 2 چیلي او د جینۍ نه یو که یو سړی غریبي نو خیر دی یو چیلی د حلال کي د هلک دپاره په 2 مرض که په 2 مني په 14 مرض دې د وجې نه د بچي په عمر کې الله تعالی برکت پیدا کی او د امراضو نه او د وباګانو نه د مصیبتونو نه محفوظ ساتي او ښه دا ده چې ماشوم سنت هم شي او د ماشوم سرم کل شي او بیا هغه ویښته وتللی شي نو هغې سره چې څومره سپین زرخېږي هغه هم خیرات کا په موجوده دور کې زیات نه زیات د 10 روپو یا د 15 روپو سره به هغه وتللی شي دا د بچي په مور او پلار باندې حق دی او بیا تربیت په ډېر پاکیزه تربیت کې چې بیا کم از کم په ژبه باندې سټکې اغشتی شي نو د ټول نه مخکې ورته د الله نوم یاد کا ماشومان د 8 میاشتو شي نو بیا په ژبه باندې بابا او بیبي دا ویلی شي لالا ویلی شي نو علما لیکي چې د ټول نه مخکې مشق مې وکړه بار بار ورته وایه بچی وایه الله 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 نو د بچی په ژبه چې د الله تعالی دا مبارک نوم راغی د هغه پړه کې د هغه په ذهن کې الله تعالی پوره انجیلا او رڼا پیدا کی د هغه بنیاد هغه د الله د مبارکې کلمې نه شروع شي نو د هغه میلان بیا نیکو خبرو ته وي دین طرف ته وي قدرتي د هغه پړه باندې د الله هغه نقش راغلی اسې خو د هر سړي نو پړه باندې الله لیکلی دی که کافر دی که هندو دی که عیسائی دی که زردشت دی که بت مت دی د هر چا پړه باندې الله لیکلی دی په ترکو کې د یو بیمار د زړه اپریشنو ډاکټرانو چې د هغې اکسره وکړه هغه سړی کافر و لیکن پړې باقاعده الله لیکلی بیا د هغې نه پس هغې د مختلفو بیمارانو چې کوم دړه ماهرینو د څومره نو د ډاکټرانو دا وینا ده چې د هر چا په دې اړه باندې الله چې کوم دی نو هغه لیکلی او قرآن مجید کې مرادي روایاتو کې مرادي چې دا نطفه رحم د مادر ته چې ورشي نو دا منی سلوي خره دغه سي منی وي سلوي خره پس د دې نه وینه جوړ شي بیا سلوي خره پس هغه چکه شي خون بستا بیا دا غینه پس اډوکی جوړ شي د انسان د اډوکو دا ډانچا دا د منی دا غساس کینه جوړه ده او بیا فکسون العظام لحما الله تعالی د اډوکو پاغې ډانچا باندې د غوښې پلسترو خېږي دا تمامه کاروایی پر رحم کې د فرشتو زیر نگرانی کیږي او کله چې د روح اچولو وخت راشي نو الله تعالی په خپل خاص قدرت باندې دغه کالبوت کې هغه روح واچي ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا قرآن وی ثم انشأناه خلقا آخر دا تمام کاروایی د تنقلاتو دا منی نوینو بیا وینه خون بسته کیږي او بیا غینه دا ډوکو ډانچه جوړیږي
بیا په بره د غوښې پلستر را دي دا ټول د فرشتو زیر نگرانی وي لیکن کله چې د روح اچولو وخت راشي نو قرآن وایي ثم انشأناه خلقا آخر مونږ بیا د جماعت نه یو حیوان چې کوم دنو جوړ کو او د کې باقاعده سا راشي نو علما دغه دی کې لیکي چې گویا د پړ باندې مهر د الله ویل شي چې د په بدن کې اوس روح چې کوم دنو رالولو نو بچه چې کله د خبرو جوګه شي نو د ټول نمخ کې بچی ته د الله تلقین کوا او بیا چې خبرې شروع کی نو خې خبرې ورته خیا سبحان الله ورته خیا الحمدلله ورته خیا لا حول ولا قوه دا تعلیمات ورته ورکو او مور او پلار چې د بچی پاکیزه تربیت کینو داغه نه نیک صالح نوجوان جوړ شي څنګه پښتنو کې دام جهالت ته مور ورته وای پلار ته وای دلا خدا خاون ته دلوي نو دوی ته وای ورته وای دلا بیا بهر چې ګرځي نو مشرانو ته دلوي او پلار ورته وای مور ته وای کنجری دا څه خبرې دي چې ته بچې په دلو په کنجره باندې عادت کې داغه نه خو بلوي بدمعاش داغه نه خو بډور لوی فاسق او فاجر جوړيږي بچی ته باقاعده د دین خبرې یو خیا الام مدرسه اذا اصلحتها اصلحت جيلا صالح البنيان د مور غیږ د ډومبنۍ مدرسه ده نو د مور په غیږ کې چې یو بچی الله او لا اله الا الله او محمد رسول الله او سبحان الله دا کلمات دکی دا غي بچی نه به فرشتہ جوړيږي فرشتہ او چنه او بچی ته اول نه پکندلو عادت کی په بد اخلاقی عادت کی هغه د قوم د پاره یو بدنما داغي هغه د ملت لپاره درد سری داغه نه د فساد نه ما سوا بل څه نه کیږي او په مدرسه کې کینوا دینی مدرسه کې چې داغه پړ باندې د ټولو نمخ کې د قران رنگ وخیږي د اسلام رنگ پیوخیږي نو که بیا انګریزیم وای د انګریزي هغه جراثیم به داغه پړ باندې اثر نه کوي ته چې د وړو کې دی نه وړو کې بچي انګریزي سکول ته لېږي او هغه لګیا د انګریزي ټکی وای آر ای ټی ریټ کې معنی چوها سی اے ٹی کیٹ کے معنی بلی ڈی او جی ڈاگ کے معنی کتا اب از 10 کی تو خواغتا دا الپوری کتاب شروع کا الف اسم دا مولا دے لنقصان مبرا دے حق دانا بینا شنوا دے بے شریکو بے ہمتا دے بے آلاتو کاریگر بے پینز بنا پورا کا پینز نور دا کلمات ورخواه چه الف نم دا اللہ دے بے چکم دنو دا پینز بنا گانی دی او جیم جلی ذکر سے اقل خفی ذکر تری افضل دا کلمات ورته ناغه دین طرف تبا قدم ایلی او چې دا وو کالو شي ځان سره به باقاعده جمعه تراولي ځان سره به راولي بچی اراده د رسول الله حکم ده مرو سبيانکم اذا بلغوا 7 بچی چې د اوو کالو شنو ورته د مز حکم کو بچی مسترادا او وضربوهم بها اذا بلغوا 10 بچی چې د لسو کالو شو بیا مستنری وه نن ډیر کم مسلمانان دي چې مسته بچی نه را دیو دی وਹੀ زمیداری ته چې نه دي کلبه پټی ته نه بوزي خر نه کته کوي دکان ته نه دي به وਹੀ لیکن چا زوی پدې نه دیواله چې ولی مستندي اسلام وای دا وو کالو بچي ځان سره جمعه ترا والا جمعه کې به د قران مجید درس ورکي عالم جمعه کې به تبلیغي جمعه راغلي تعلیم بکیږي د بکینی د قرآنی تعلیمات زدکی دنه به یو سم خدا ترس انسان یو مجاهد یو صالح نوجوان چې کوم نه جوړ شي او ته چې بچی نه راولي او غد لوفر سره ګرځي د پوډریانو سره ګرځي ناغه به پوډری شي اوبه به د سینما په مرض کې مبتلا ای اوبه د ناکاره لکانو نه ناکاره خوځ د کوي
د ماشوموالي د اړه تختای دا بالکل سوترای په دې باندې چې کوم شی نقص شو هغه تر مرګه پورې هغه کې چې کوم نه موجودي بیا زمونږ مرګرو مولانا امین صاحب دې په بو سره کلو ډیره زمانه مکه مکرمه کې پاتیو دا مظاهر العلوم فاضلو او ډیر کلک عالمو بلا کتابونه غشتیو مکه مکرمه کې رباط هغه الماس کې بوسیدو موږ بچ ورالو اکثر باغ سره بیا دې آخر عمر کې کلی تراغه و جمعات کې ناستو او یو بوډا د تندینه وینه بهیږي او بلا لکانم دی او یو ځوان الکانو کلک نیولې ده او امین مولانا ته راوستو هغه بوډا د تندینه وینه بهدا ویولې وی مولا صاحب دا زمازوی ده الکانو یې کلک نیولې ده دې ظالم د پرمبي والم څه خبره مې ورته کا اور اپاسې د پرمبي والم د تاسو کو په تاسو کوم لګي امین مولانا ډېر غوسانا کو هغه لکته ویل کته خدای سم نه والے پاسه درې سلور ربی نور مو ګوډي ورته ورکدي بوډا ته سم دا پختای ورته ماته کا ا بابا ورته غوسه شو مولا صاحب داسې خبرې کې دغه ما دې د پاره راوسه او داسې خبرې کومه ته قسم خو ته په خپل جمعه تراغله تا دا زوی چرته جمعه تراوسته ده تا خو سار وختي به ته حرکت کو چې شابه پټی ته سره وړه تا به سار وختي ورته کولبا والا کا چې ځای وی کوا نو دا خر سره چې وسړې لو شو خو دا خر غوندې لتی وای بیا او چې دا غویانو سره وسړې لو کې خو غویا خو سړې بیا پخکور کې پاسوي لا پلار سم جوبل کا رکشا خدای دې غر کا زیری چری جمعات ته نه دراوسته په خپل چرته جمعات ته نه راغله کول به سره دې یو کړه خرونو سره دقه سي خې دربچا بیا مولا صاحب تراشی جی زیته می تاوز کا پوډریانو سره ګرځي زیاده ما جوار ګر شو خود به جوار کیږي او خاص کر په دې زمانہ کې دا خو کافرانو متفقه اتفاق کړی دی چې د مسلمان بچی به څنګه د قرآن نه لرې کې یو مسلمان به د اسلام نه څنګه لرې کې نو د بېدینۍ هغه ټولې خبرې اردانې کړي دي څومره چې د بېدینۍ څیزونه دي دا کیبلې او دا نخرې مخرې دا تا دپاره دي دې دپاره چې ستا نسل هغه د قرآن پاک او د حدیث مصطفی نه چې کوم دی نو هغه لرې کړي نو د بچي در باندې حق دی چې د 2 کالو ځان سره ټیک جمعه تراوله او چې د 10 کالو به باقاعده په دې باندې وها طالبانو به د طالبانو حکومت چې افغانستان کې راغی او اذان به وشو بیا به یو سړی جمعه تنتلو په درو به والو په درو خوست د تلون رما تقریرو د خوست په جامع مسجد کې هغه نمخ کې منګه هوټل کې روټۍ خوړه د هوټل مالک راغی یاره جی ستابه تقریری دا طالبان لګ پوي کا مې ولی ویرا دای فقیرو باندې سړی وਹੀ اذان وشي او بیا کوم په دکان ناسي دی په درو باندې شروع کړي چې دا مستا مې خدا دا تقریر وکم نو ما دا حدیث بیان کو چې پیغمبر علیہ السلام وایي بچی چې د 2 کالو شي ورته امر کو بچی راځه مستراده او چې د 10 کالو شي بیا وها او مې چې د ګيري والایو اذان شو د جمعه ته نه دي طالبانو سرمنه وباسي سرمنه وباسي الکته ځان ته مسلمان وې او وې چې ما د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلې ده نو مسلمان باندې خو 5 مونږونه فرض دي دغه 5 مونږونه کوي روایاتو کې راځي چې یو سړی فرض مز قصدن پرې خو قصدن سمانه جامع شته صحت شته نه جوړ نه ده او دا اذان اوري او بیا هم د جمعه ته نه راځي د کافر شوی درې وړه امامان وای د کافر دغه حدیث کې راځي من ترک الصلاة متعمدا فقد كفر رسول الله حدیث ته
چا چې قصدن موز پرې خود ده کافر شو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د فقط کفر معنا کوي چې کفر ته نږدې شو. د فقط کفر حکم تغلیدن ده، دا سړی کفر ته نږدې شو. لیکن تاسو نه تپوس کوم چې یو سړی کفر ته نږدې وي څه مطلب؟ د اسلام نه لرې شو. دلته نه یو سړی د پیښور په سټیشن کې په خیبر میل کې کینی او خیبر میل د پیښور صدر نه تقریبا 10 بجې روان شو او سحر 10 بجې خلک بیا وایي لکه هغه سړی به وسیله کراچۍ ته نږدې وي سمانه پیښور نه لري. عمدن قصدن چې یو سړی موز تر کوي دغه دومره لویه سزا ده او ته ځان ته مسلمان وې او د رسول الله امتی وې او ته موز نه کوې. نو دی وجنه بچی چې د 10 کالو شي لازمن به جمعات ته راولي، هغه چې په جمعات کې د قرآن درس باوري، د رسول الله حدیث په بیانېږي، تبلیغي حضرات په تعلیم کوي، هغې باندې به دغه اصلاح وشي. هغه د مور او پلار قدر وپېژني، هغه به د ګاونډي حق وپېژني، هغه به د مشر حق وپېژني. او چې یو بچی شپه ورځ فلمونه کوي، وی سی آرونو ته ناستي، ګډا او د قتل تماشې کوي. یو سړی راته قسم خوړو، قسم چې د پیښور نه یو بس کې سورما او لاهور تتلم د پښتو یو ډرامه پکې لګېدلې وه، د پښتو ډرامه وی ما سوا د قتل نه او ما سوا د ښځې د ګډا نه بل څه پکې نو. یو هلک د ماما په زوی په لور میندې او نی ورکوي، هغه مټیزه کوي، بیا هغه ورپسې ګرځي، بیا یې قتل کوي او بیا وي بل څه بنو. دغه ډز دوز او دغه عشق او معشوقه پښتنو ته دا ښیي. دا د پښتو ډرامه وه او دغسې د پنجابۍ ډرامې او د اردو ډرامې بچو ته هم دغه ښیي چې څنګه به د ماما لور تختی، څنګه به د ترو لور تختی، څنګه به قتل کې، څنګه به ګډا کې. دا ستاسو زموږ کلچر دی، دا سینماګانو په موږ ته دغه ښیي. د یو بچی دغه دړه تختی خو سوته ده، هغه چې یو فلم وکړو یاره زه به څنګه قتل کوم، زه به څنګه څوک جینۍ تختومه، دا ته او ما ته باقاعده تعلیم راکېدی شي. چا هم د خپل بچی فکر نه دی کړی، مور او پلار یې غرمې نه ودي او بچی دقسې شتورې به مهار د بدماشانو هلکانو سره ګرځي. خلک د خپلې بیزې تپوس کوي چې ماښام کې رانه شي، هلکه بیزه ولې رانله، لیکن د بچی تپوس نه کوي چې نیمه شپه ده زما بچی ولې نه ده راغلی. ستا بچی پوډریانو سره لګیا دی، پوډر سپي، سینمابینو سره لګیا دی، سینماګانې کوي او په مختلفو غړانو چارو باندې اخته وي. نو رب العالمین په دې آیت کې تا او ما ته خطاب کوي. الله تعالی فرمایي قو انفسکم، اے بندگانو ځانم بچ کئ، واهلیکم خپل بال بچم بچ کئ داغه اور نه چې هغه ډېر لوی اور دی. قو انفسکم ځانونم بچ کئ، واهلیکم خپل اهل او عیالم بچ کئ. نارن علماء کرام ناس دي، نارن کې تنوین تعظیم د پاره ده، نارن عظیمن د جهنم اور دا ګور ډېر لوی اور دی. حدیث کې راځي چې دا جهنم اور د دنیا د اور نه 70 ګونه زیات دی، 70 ګونه. دا د دنیا اور د هغې 1/70 دی، یعنی دومره غوندې اور چې د هغې تاو په ګز کې رسیږي، دومره اور د جهنم به 80 ګزه کې د هغې تاو چې کوم دی نو هغه رسیږي. نارن عظیمن دا غیر لوی اور نه چې کوم دنو ځان بچ کوي. وقودها الناس والحجاره، دا غي خشاک په لرګینی وي، دا ګیس په کې نه بلیږي، دا تیل او پټرول په کې نه بلیږي. کانی او خلق هغه بوتان چې کافرانو باغې ته سجدي کولې او خلق دا باغې کې چې کوم دنو بلیږي. نو زمارونو د بچی په مور او پلار باندې حق دی.
ولتسألن يومئذ عن النعيم. د قیامت پر ورځ به الله تعالی د نعمتونو باره کې تپوس کوي چې د ګل غوندې بچی مې درکړی و، تا د دې نعمت څه شکریا ادا کړې وه؟ تا هغه ته زما نوم ښیلی و، تا هغه ته قرآني تعلیمات ښیلي وو، تا هغه ته نبوي ارشادات ښیلي وو، تا هغه ته د جومات لاره ښیلې وه، تا د هغې اصلاح کړې وه. نو د قیامت ورځ بیا ډېره سخته وي. ډېر پلاران به د زامنو نه تښتي، ځکه چې ده به د زوی حق نه ادا کړی. ډېر زامن به د پلار نه تښتي، د پلار حق به نه ادا کړی. ډېر وروڼه به د وروڼو نه تښتي، ځکه چې د یو بل حقوق به نه ادا کړي. نو زما وروڼو، اولاد په نعمتونو کې ډېر لوی نعمت دی. قرآن مجید ته متوجه کوي. انګریزۍ نه مونږ نه منع کوو، لیکن د خدای لپاره بچی خالص انګریز مو جوړوه. خالص انګریز زهر دی کې دا وایم چې پلار به ښه حاجي وي، 2 حجې به یې کړي، عمرو ته به هم ځي او تسبیح به هم لاسو کې وي، لیکن د کور 5 بچي دي ټول انګریزي سکول ته متوجه کړي. واړه واړه بچي کوټ پتلونې ورته چولې، او بعضې بدقسمته استادان دا د پرایویټ سکولونو ماشوم ته وایي ټای به دې مچولي. ما خپل کلي کې استادان منع کړل چې خدای مو غرق کا، دا پرایویټ سکولونه مو جوړ کړي دي، وړوکي بچي ته ټای ولې اچې؟ ټای لوی سړي ته اچول هم جرم دی. تاسو ګورئ زموږ ججان وکیلان ACDC هم دا ټای اچولي. خبرې دا ټای څه شی دی؟ دا ټای د عیسائی عقیدې نښه ده. عیسایانو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام مونږ پانسي کړی دی. عیسایانو دا عقیده ده چې زمونږ پیغمبر پانسي شوی دی، او یهود وایي مونږ پانسي کړی دی. یهودیان په خپله سینه لاس دي چې عیسی علیه السلام دا مونږ درته پانسي کړی دی. عیسایانو وایي تاسو ډېر ظالمان یئ، هغه تاسو په سولۍ ښېګولی دی. تاسو د دوی په ګرجو داسې نښه ګورئ، یا د دوی په ګاډو باندې دا نښئ، دا صلیب دی، دا صلیب دی. د عیسایانو د یهودیانو د دواړو متفقه مطلب دی چې عیسی علیه السلام پانسي شوی دی. او زمونږ نه مسلمانانو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام الله تعالی ژوندی د آسمانونو ته برخېږولی دی. علماء کرام ناستی، حفاظ ناستی. قرآن وی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. د عیسی علیہ السلام نه دی وجلې، د عیسی علیہ السلام په صلیب نه دی ښېګولی، په دې باندې اشتباه راغلی ده. بل رفعه الله الیه، الله تعالی عیسی علیہ السلام ژوندی اسمانونو ته ښېګولی دی. زموږ دا عقیده ده. او د رسول الله مبارک احادیث تواتر ته رسیدلی دي چې عیسی علیه السلام به راکوزیږي د قیامت نه مخکې د دمشق د جامع مسجد په مشرقي مناره باندې، او هغه به بیا د رسول الله مبارک دغه دین خورئ، او مهدي علیه السلام به ورسره ملګری شي. عیسی علیه السلام به راکوزیږي، دا زموږ عقیده ده. شانور شاه رحمت الله علیه چې ډېر لوی محدث تیر شوی دی، هغه په دې باندې کتاب لیکلی التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، او تمام هغه روایات جمع کړي دي کم کې چې د عیسی علیه السلام د نزول ذکر دی. نو دا ټای انګریزان دې دپاره اچوي چې دا د خپلې عقیدې اظهار کوي چې موږ دا عقیده لرو چې عیسی علیه السلام پانسي شوی دی. نو یو مسلمان ته څه مناسب چې هغه د عیسایانو نه خپلې غاړې ته اچوي؟ پوهېږي اړو نه چې هلکه ته دا ټای څه دپاره اچې، او بیا وړوکې ماشوم ته یې ولې اچوې؟ خو پاک دی. نو بعضې بدقسمته سکولونه چې هغې کې وړو بچو ته د بچپن نه لګیا دی د انګریزیت د صلیبیت هغه درس ورکوي. د دې مدرسو نه خپل بچي وساتئ. بچی راولېږه جومات ته چې قرآن مجید یاد کړي، خو د الله تعالی احسان دی بلا دیني مدرسې جوړې شوې. موږ هم انګریزۍ نه منع کوو، لیکن بچی نه انګریز مو جوړو. او بیا خاص کر ډېر دا نوابان
خانان خپل بچي عیسائی سکولونو کې داخلي. عیسائی سکولونه زموږ د ملک کې موجود دي. د وړوکوالي نه بچي عیسائی شي نو د مور او پلار نه به تپوس کېږي خان صاحب نواب صاحب زوی مې درکړی او تا ولې عیسائی کو